بچی ته څو خویندې؟ مونږ نهه. نهه په کور یې؟ او پلارم؟ پلار مې زړی بیمار دی. نو خو دا ورکو نو زه دې څوک اختیارمند څوک دی؟ او خیشته دی. او خیشته. سلامونه احترامات ګرانو کتونکو. لب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ته دغه بې وسه بې څوکه خلکه رامات دي او د خپل وس مطابق هغوی لار څه ورکوو. ډېر خلک به زمونږ دغه ورکړې پسې مزاح کوي، خو دا د دې خلکو نه تپوس وکړي چې دوی دپاره دغه غوړي او دغه اوړه څومره مفید دي. نو الله دې وس راکړي چې ډېر دغه وکړو. مننه کوم زه دغه دوبی دغه رور چې هغه موږ سره دغه کومک دی او دغه مرسته چې کومه ده هغه روانه ده په یو ډونر باندې لګي. دې سره موږ د فیملی بنسبتي چې کوم دی هغه موږ نشو هیرولی. د هغوی په دغه باندې موږ ډېر غټ پیکج چې کوم دی نو هغه ورکړه الحمدلله. د کوم ځای تاسو؟ موږ ګلبهر لمبردو. زما شپږ لوریانې دي، یو مې زوی دی، هغه مې بیمار دی. او بس په خدای وشي او که تاسو به شي انشاءالله تاسو راسره لاس او ښېګڼې کوئ. زموږ خواږه وروڼه یې. دا لوریانې یې ورکړي نه دي؟ نه مې دي ورکړي. ولې؟ بس دوه درې پکې واده او نور د په کور دی. کوم وخت نه دلته راځي؟ موږ خو چارسدې چوک کې تاسو د کوثر آباد کې ویغه به راتلو او اوس راځو. بچي ته څو خویندې؟ مونږ نهه په کور یې؟ او پلارم؟ پلار مې زړی بیمار دی. او وروڼه دې شته؟ نه وروڼان مې نشته. څو پکې معذوره دي؟ دوه. یو دا ده؟ یو بله ده. نهه واړه په کور یې؟ نو خو دا ورکو نو زه دې څوک اختیارمند څوک دی؟ او خیشته دی. او خیشته. تاسو؟ موږ هم ورکولی شو. تاسو لوریانې؟ زما شپږ. او د کوم ځای تاسو؟ زه تنګي. ستاسو د کور حال څنګه دی بیان کړه؟ کور هم بس خراب دی، کوټه هم داسې راغورځېږي او پرده هم متاجر باران کې ټولې جامې زمین همدې خوشتې شوې او بس وړو تمه شول، د یخنۍ نه پکې موږ شو. او دغه شپږ لوریانې چې کوم دي دا سره په دغه کوټه کې دغه ماته کوټه کې ماته کوټه کې داسې علم دې راشي ویې ګوره خیر دې ویې ډوکه. ته؟ موږ سټیشن کې ما خو هغه دلته مخکې ریکارډینګ کړو. زما خاوند قرضدار و، سوداګرۍ کې دغه شوي او دوه زامن مې دي هغه هم معذوره دي، خواښې مې هم معذوره ده، خاوند مې هم دی. بس دغه ته ناست وو، که څه چا څه راکړل وخورو، که نه دغه شانتې ناست وو. ګرانو کتونکو د ده خاوند سره دوکه شوې ده، پلاډ ورسره شوی دی او ډېر ضرورتمند دي. تاسو ژوند څنګه دی؟ بس دلته کې خو به چې څوک مجبوره وي نو هغوی به راځي، د چا ښه غریبي وي نو هغوی به دلته راځي. د دې میک مخې ته د دې کیمرې مخې ته ودرېدل ډېره ګرانه خبره ده. بس الله هم خوشحاله که تاسو چې کوم امداد زموږ غریبو سره کوئ نو د دغې بدلې د تاسو له الله څومره وخت نه راځئ تاسو؟ زما خو دا دویم کال دی چې زه راځم. او ستاسو؟ زما ډېر وخت شو. ګرانو کتونکو دا موږ چې کومه خبره کوو که نه د رښتې والا خبره به کوو چې موږ د خلکو په دې کالونو باندې تنګ کړو. نو یو خو دا غریبانان دي، خو دا رښتې موږ غریب له نشو ورکولی. پنځه مرلې کور نیکه او چارسه ده، نو خو چارسه کې ځان له کوره اخیستی شي نو راځئ د دې یوې شپږ لوریانې دي، د دې بلې شپږ دي، دا پکې نښه خویندې دي. نښه د دې اختیار موږ سره شته، دا نه چې نشته دی. دا چې دلته راځي کلونو نه دوی سره زموږ یو رشته جوړه شوې ده. نو که چېرې تاسو چې کوم دی نو واقعي انټرست یې هسې بینونه نه اخلي او موږ نه تنګوئ که نه نو بیا صحیح ده. او خو یې روجه ده، موږ چې څه ورکوو که نه دا ډېر څه حقدار دي. نو راشئ چې دوی له څه ورکړو. نو خلک وایي واده 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 واده. د خدای تعالی بندګان یم، زه دا دویمه ورځ د صرف دا کال راځي، خو چا هم دونه وي زه په یو ډونر لګیم. چا هم دونه وي چې زه خو ډېر ایماندار یم، زه به ښځه ساتم او زما د طرف نه چې کوم دی نو دغه زنانه له دا د وړو بوره یې ورکړه او د یو ټینګې غوړي وله واله. یو ایماندار هم رانغی نو صرف چسکې مه لګوې. د دې غریبانانو مذاق مه اوچتوئ، په خپل کور به هم داسې راشي. او د الله نه هم خو دغه سوال دی، د جمعې مبارکه ورځ ده نن چې موږ ریکارډینګ کوو که نه، چې خدایه دا خلک چې څنګه ذلیل او خوار دي او دا په کوم انداز کې دوی لګیا وي نو همدغه شانتې ساتئ. د دې غریبانانو نه مخ واړئ. دا دلته کې راځي دا نښه بچی دي، وګوره معذورې ته وګوره. په لاړه مې و چې ډېر څه ورله ورکړم، ډېر څه حقدار دي، خو بس چې څه وس دی نه به ورکوو، خو ضرور ورسره مدد وکړئ. مننه.